حکومت تاسو ته د بجلی په بیلونو کې سبسایډي درکوي، خو ځینې کسان وایي چې دا د حکومت چل دی، دا کول غواړي که نه غواړي. په دې ویډیو کې په دې باندې په حکم که تاسو ونه کوئ څه نقصان دی، او که تاسو یې وکئ نو نقصان یې څه دی. بل ځینې کسان وایي کیو آر کوډ چې دی دا کار نه کوي، لکه هغه سکین کوي او هغه وایي چې موږ دا فارم چې دی دا پول کو خو بیا هم کار نه کوي. نو په دې ویډیو کې په دې باندې بحث کوم چې تاسو په دې باندې زه پوه کوم چې دا تاسو له کول پکار دي که نه دي پکار. که تاسو وګورئ حکومت دا هغه کسان ته رالیږي چې د کمو کسانو د 200 یونټو نه په کمه یونټ دي، نو هغو ته وایي چې تاسو د دې سبسایډۍ نه چې دی فایده اوچتولی شئ. بل د 200 یونټو نه چې څه هم په کمه وي، نو هغه وایي چې موږ دې له هسې هم سبسایډي ورکوو، خو اوس چې دی دا سبسایډي ول هم ورکوو. نو دا هم د حکومت یو چال دی. که تاسو وګورئ دا د حکومت یو چل دی، ځکه چې هغو ته خو الریډي پته لګي چې دا فلانی کس چې دی دا د 200 یونټو نه چې دی په کمه سیزي نه هغه له هسې سبسایډي چې دی دا هم ورکولی شي. لکه اوس هغه ته دا پته ده چې په دې کې د 200 یونټو نه په کمه راغلی دی، جو بل دی چې دی هغه دې پسې کم راولي، نو د سکین کېدو ته چې دی دې ته څه ضرورت شو چې په تاسو باندې دا سکین کوي. خو کم کسان چې دا وایي چې دا د حکومت چل دی، نو اول ځان په دې باندې پوه کوئ چې تاسو د حکومت نه تر اوسه پورې د خپل حق تپوس نه دی کړی. د دې 200 نه چې درپسې سیوا یونټ راشي او شپږ میاشتې درپسې بیا هغه بل چې دی دا سیوا راځي، تاسو چې د هغې تپوس وکړو. بل د 200 نه چې سیوا شي نو یونټ ریټ چې دی دا هم سیوا شي. تاسو د هغې تپوس کړی، تاسو د حکومت نه د کم حق خپل حق چې دی د هغې تپوس کړی دی چې په دې کې تاسو وایئ چې دا د حکومت چال دی. نو که ته یې پول کوې او که پول یې نه کوې، حکومت چې دی هغه به ستا سره خپل کار چې دی دا به کوي، د څه لپاره چې دی راایستلی دی نو هغه کار به کوي. که ته یې پول کوې نو د دغه سبسایډۍ نه چې دی دا لږه ډېره فایده چې ده دغه فایده دې ته اخیستی شي. لکه اوس دا تا پول کو راپاره د دې چې کوم فارم راځي په کوم ویب سایټ باندې چې پروت دی، چا ته پول کې نو د هغه سبسایډۍ نه چې دی ته به فایده واخلې، که څه نه څه درکوي نو هغه فایده چې دی دا به ته واخلې. خو که ته یې دغه نه کوې، ته یې سکین نه کوې او هغه دغه پول نه کوې، نو بیا به هغو ته پته ولګي چې د مالي حیثیت برابر دی او د ده دې شي ته ضرورت نشته، نو هغه به باندې الریډي کم ټیکسونه کم شیزونه چې پتا باندې لګوي نو هغه به پتا باندې چې هغه به ولګوي او ته خپل حق چې دی تپوس نشي کولی. نو کمو کسان ته چې دا راغلی هغو له پکار دی چې هغه سکین کړي او دا لږه ډېره فایده چې ده دا ته اوچته کړي. خو ځینې کسان وایي چې دا موږ سکین کړو نو هلته کې چې دی ویب سایټ کار نه کوي. تاسو خو پته ده دا حکومت پاکستان دی، حکومت پاکستان دی. بل تاسو ته به د حکمرانانو هم پته، ځینې کسان خو اوس هم صفت کوي چې پلانی چل دی او پلانی چل دی. دې راویستلو کیو آر کوډ دې ته ښه پته ده چې دا موږ راویستلو، کوم کسان ته موږ دا لیکلی دي به لازم دا سکین کوي او دغې ویب سایټ ته به ورننه کېږي او دا فارم چې دی دا به ډکوي. نو د رش د وجې نه چې دی هغه وس کار نه کوي. هر سړی کوشش کوي چې دا زه سکین کړم او د دې سبسایډۍ نه چې دی زه فایده اوچته کړم، نو هغه کار نه کوي. نو زموږ آی ټي کم دغه چې دی کم مشران دي، کم آی ټي والا کسان دي، نو هغو ته زما دا وینا ده چې تاسو یو شی راوکاږئ نو اول نمبر د هغې لپاره چې دی د رش بندوبست کوئ چې دومره رش به په دې باندې راځي چې دا ویب سایټ چې دی دا کار کوي. نو چې رش په هغې راشي په پاکستان کې چې هر یو دغه وي چې نوی نوی کولاو شي یا داسې نور څه امدادونه نه هغه شی چې دی دا کار نه کوي. نو دا زموږ د آی ټي والا کمزورتیا ده. بل دا د حکومت کمزورتیا ده. حکومت دا کمزورتیا ده چې هغو په داسې کسان کېنولي دي چې هغه د دې شي نه چې دی خبر هم نه وي. نو چې ایله په هغه شي باندې رش راشي نو د دې د وجې نه چې دی دغه وایمه جوړه شي چې شی بیا کار نه کوي. نو دا کار چې نه کوي نو دا د حکومت د طرفه چې دی کار نه کوي. خو تاسو له پکار دی چې دا تاسو سکین کوئ، که تاسو سکین نه کوئ نو هم تاسو د هغو په چال کې راتلی شئ، که تاسو سکین کوئ نو هم په چال کې راتلی شئ. نو دا لږه ډېره فایده چې دی دا به تاسو ته میلاو شي. نور چې دی موږ د خپل حق چې دی تپوس نشو کولی.